بیا زمونږ او ستاسو دپاره چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زما د امت مرحومه د دې چند خصوصیات دي چې دا خصوصیات په مخکې امتونو کې د یو امت نه دي تیر او دا خاص د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د وجنه هغه مبارک په خاطر باندې هغه مبارک د شخصیت د وجنه رب لا یزال دغه امت لپاره خصوصیات ګرځولي دي چند شیان دي یو خصوصیت په هغې کې د زما او د ستا د خوب پیغمبر آقا کریم علیه الصلاة والسلام د امت یو خصوصیت تیمم دی چې ما او تا دپاره رب لا یزال خاوره پاکه وګرځوله ځمکه یې ما او تا دپاره پاکه وګرځوله دا د یو امت خصوصیت نه دی یو امت دپاره رب لا یزال خاوره او ځمکه پاکه نه ده ګرځولې پاکونکي یې نه ده ګرځولې دا خصوصیت د رسول کریم آقا علیه الصلاة والسلام په وجه باندې دا د زما او د ستا چې کوم امت دی د نبی علیه الصلاة والسلام دا د هغې خصوصیت دی او د دغې تیمم چې کوم آیات رب لا یزال نازل کا ما او تا دپاره خاوره پاکه کړه چې کله اوبه نه وي ما او تا په هغې باندې تیمم د اودس دپاره م وهلی شو او ما او تا هغې دپاره تیمم د غسل دپاره م وهلی شو دغه خصوصیت رب لا یزال د نبی کریم آقا علیه السلام امت له ورکړی هغه هم په شعبان المعظم کې له ورکړی